أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وسپدی آیات کی اللہ تبارک و تعالی وقوف د مینا ته اشاره کوي چې دا کم د حج پارکانو کې رکن دی مینا تتلل په مینا کې وقوف کول هغه ته اشاره ده او د حج کوونکو دو اقسام الله رب العالمین بیانوي. یو قسم په دې آیات کې او ورپسې آیات کې بیا دویم. په دې آیات کې اولنې قسم ذکر کوي چې هغه بدبخت حاجی دی او په دې کې رد دی په یو رسمي جاهلیت باندې چې هغه فخر کولو په خپل مشرانو باندې او دغه شان ځان لبی دنیوي چیزونه صرف غوښتل د آخرت والا چیزونه به نه غوښتل بخنه به د الله رب العالمین نه غوښتله. او دغه شان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې مشرکان بچ کلا په مینا باندې ودرېدل نو د وقوف په حالت کې باغی دا ویل یا الله مونږ ته غړي بيزي راکا او خان راکا غواګان راکا مریان وینځ راکا او دیو به توبه نه استلا د مغفرت دعا به دیو نه کوله. نو الله تبارک و تعالی دغه حاجیانو دغه اقسام بیانې پدې کې خوول دی اولنی آیات کې بدبخت حاجی چې صرف دنیا ځان لغواړي. الله فإذا قضیتم پس هر کلا چې پورا کوي تاسو مناسککم کارونه د حج خپل مناسک دا عبادت خاصه او د حج تم ویل کیږي چې د حج چې کم خاص عبادت دیغه ته ویل کیږي. دویمه معنا دی زیونه د عبادت او دغه شان دریمه معنا دی زید حلالی او د نهر پمینا کی. نو دا مناسک نه مراد دغه دی او د دې مناسک مبارکی د علماء دوا اقوال دي. یو قول دار چې مراد د دینه چې هر یو منسک او هر یو عبادت ادا کوي د حج هر یو عبادت ادا کوي نور پسې داغي ذکر خاص کوي داغي ذکر کوي یعنی ذکر او دعا د عرفات ذکر او دعا د مزدلفی ذکر او دعا د طواف ذکر او دعا د سعی بین الصفا والمروه. نو د مناسک نه مراد هر یو منسک دی جدا جدا. دویم قول دام د بعضی مفسرینو دی چې د طواف او د سعی بین الصفا والمروه او د وقوف عرفه او د وقوف مزدلفه دا غینه چې کله فارغ شي او مینا تراشي نو بیا د الله رب العالمین شکر ادا کوي دا غ عظمت او دا غ بڑای بیان کوي او دا هغه تکبیر چې کوم نه وای تکبیر وای د جمره عقبی د غټ شیطان د وشتلو په وخت کې هغه تکبیر تم دا شامل دی او دغه شان ذبیحه او ذبح تم شامل دی. الله رب العالمین فرمایي فإذا قضیتم هر کلا چې پورا کوي تاسو مناسککم کارونه د حج خپل اخاص عبادتونه د حج فذكروا الله نو یاد کوي الله تعالی لرا کذکرکم آباءکم پشان د یاد ولستاسو خپل مشران لا خپل پلار نیکلرا. علما ذکر کوي چې د حج په مواقفو کې او په مینا کې با جاهلیت والو د خپل مشرانو ذکر به کو په کثرت سره او پاغي باندې به فخر کو شعرونه به ویل د شان عام خبري به کولې د درو خبرې هم پکې وي خود هر یو به خپل پلار نیکه بڑای بیان ولا او دا غي لویواله به بیان او فخر به پکاو. نو الله تبارک و تعالی دوی ته فرمایل او تمام دنیا تمام انسانانو ته الله رب العالمین فرمایل چې په دغه ځکه د الله ذکر کوي
نو حاصل دا شو چې په داسې مواقفو کې د الله رب العالمین ذکر په کثرت او په زیاتوالي سره کوي د الله عظمت الته بیانوي دویم قول پکې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هم دی او نورم مفسرین دا زشتا وای دا وړکوالی په وخت کې او تکلیف رسیدلو په وخت کې د محبت د وجنه اکثر आवाज کیږي پلار ته आवाज کیږي ای زما پلارا ای زما دادا ای زما موري نو مقصد د دې آیات دار چې تاسو په وخت د تکلیف کې او د محبت په وجه باندې تاسو یا الله وای او امداد صرف د الله رب العالمین نه غواړي د بل چانه مدد او امداد مغواړي دا قولم پکې شو او بیا دې کې دا خبره معلومه شو چې اگر چې ماشوم مکلف نه دی خو مور او پلار له پکار دي چې هغه په تکلیف په وخت کې او د محبت د وجنا د دوه وختونو کې هغه په خپل باندې دال پاس جاری کی چې هغه ډایرک وی یا الله ډیر خوشاله شنو وی یا الله او تکلیف پر راشنو هم وی یا الله په زیر دی باندې چې کنزله ورته وخی بدرد ورته وخی دریم قولم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل لې لکه امام سیوطی هغه نقل کړی دی چې کله یو انسان مور او پلار په بدی سره ذکر کی د څوک د چا مور او پلار په بدی سره یادای هغه ته کنځلی کیږي نو د انسان د غیرت او د غصې په وجه باندې د مور او پلار طرفداري کوي دا غي د بے حرمتۍ جوابونه ور کوي نو مقصد د آیات دا شو چې څوک د الله رب العالمین بے حرمتی کوي هغه ته د بچی نسبت کوي یا د شریک نسبت ورته کوي چې د الله بچی دی یا د الله شریک دی یا د هغه د رسول بی عزتی کوي بے حرمتی کوي د هغه د کتاب او د شان د دین بی عزتی اوس پکاوي کوي نو الله وای تاسو د هغه جوابونه کوي او د هغه دفاع کوي سلورم قول په دې کې دا دی چې دا تشبیه په یووالي کې ده چې که ذکرکم آباءکم پشان دی یادول استاسو پلاران استاسو لره دا تشبیه په یووالي کې ده لکه چې څنګه هر انسان د ځان د پاره د یو پلار ذکر کوي که څوک ورته د پلار په شراکت کې د دویم پلار ذکر ورته وکي یا چې کوم نه څه بدرت ورته وای نو سخت بدی غنی او دغه شان دغه سره بحث کوي دغه سره جګړه کوي نو دغه شان د الله رب العالمین ذکر په یووالي او په توحید سره ضروری دی الله او شرک ور سره مکوي په شان د یادول استاسو پلارانو لره مطلب دا چې د الله ذکر دسه کوي دسه په یووالي سره د الله سره شرک مکوي څنګه چې پلار سره بل پلار هغه ته نه غني او یو پلار خپل منی نو دغه شان الله رب العالمین یو ومني پینځم قول د بعضی مفسرین هغه دام کړی دی چې جاهلیت کې به خلکو په خپل پلار باندې قسم کو او دا قسم به ډیر غټ قسم غاڼه په ټولو قسمونو کې به دا غټ قسمو چې د پلار په نوم باندې به وکړه نو الله رب العالمین وای چې ګوره قسم د الله رب العالمین په نوم باندې کوي دا تعظیم په الله رب العالمین پورې خاص دی نو ځکه الله رب العالمین وای کذکرکم پشان د یادول استاسو آباءکم پلاران استاسو لرا او اشد ذکرا بلکې ډیر زیات په یادولو کې د دینم زیات او اشد بلکې ډیر زیات ذکرن یادول د دینا ډیر زیات یادول د دینا مطلب دا چې پلار بلاته کم یادې الله رب العالمین ډیر یاد کا او اشد ذکرا یا ډیر زیات په یادولو کې دلته اول قول دا کم چې مخکې تیر شو دغه شان دویم قول کې اشدیت چې ډیر زیاتواله مقصد دا دی دلته چې ذکر د پلارانو تاسو په مواقفو کې په کثرت سره کوي په زیاتوالي سره کوي په دغه ځایونو کې یا په وړوکوالي کې کوي لیکن ذکر د الله رب العالمین با همیشوالی سره کوي په دوام سره په یو حالت پورې به نه خاص کوي بلکې هر ټیم کې د الله رب العالمین ذکر کوي دغه شان د دریم قول مطابق اشدیت دا دی چې کله د انسان مور او پلار لایق د بی عزتی او د ملامتیای او کېدې شي لیکن الله رب العالمین هر وخت پاک د بی عزتی به احترامي اعتراض او کنزلونه
څلورم قول کې اشدیت دا دی چې کله د مجاز په تور سره د پلار اطلاق پتر باندې او په نیکه باندې کې دی چې لکه ابا اکوم کې دا ټول داخل دی پلار نیکه ټول، لیکن د الله رب العالمین په باره کې د ډیروالی او د شریک او دا شند مشابه هیڅ احتمال نشته بلکې الله رب العالمین یک یو ذات دی. پنځم قول کې اشدیت دا دی چې کله به دیو قسم په پلارانو کاو او کله په الله رب العالمین باندې، لیکن قسم خاص الله رب العالمین قسم خاص کول دی په الله پوری، په غیر الله باندې قسم کول حرام دی. دی وجنا دا اشد ذکرن مطلب دا شو او اشد دا بلکې ډیر زیات ذکرن یادول د دینا. فمن الناس نزین د دی خلقنا من هغه سوق دی یقولو چې وای ربنا ای زمون ربا آتنا را کمونتا پی دنیا په دنیا کې را ترا کثیر په ځان له دنیا کې او چیزونه غواړي او آخرت نه غواړي. وما له او نشتره د پاره داغه وما له او نشته داغه د پاره فی الاخرتی په آخرت کې من خلاق سیسا او صبرخا، ځکه ځان له آخرت له څه غوښتلی نه دي، صرف دنیا غواړي. نو په دې آیات کې د حاجی یو قسم ذکر شو چې هغه بدبخت حاجی سیب دی چې ال تلاړ شي دومره مهنت وکي دومره پیسې ولګي او صرف ځان له دنیا غواړي آخرت ځان له نه غواړي. فاذا قضیتم پس هر کلا چې پوره کوي تاسو مناسککم کارونه د حج خپل، فذکروا الله نو یاد کوي الله تعالی کا ذکرکم پشان د یادول استاسو آباءکم خپل پلار نکلرا او اشد بلکې ډیر زیات ذکرن یادول د دینا. فمن الناس نزین د دی خلقنا من اغسوک دی یقولو چی وای ربنا ای زمونگ ربا آتنا راک مونگتا فی الدنیا پا دنیا کی جس سرا کے وما له او نشت داغد پارا فی الاخرتی پا آخرت کی من خلاق سیسا و صبرخام. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.